دې ته آیت المداینه وي. آیت المداینه هغه آیت چې په هغې کې د قرض معاملې حکم بیان شوی دی. دویم دا چې دا اطول آیت فی القرآن، اعظم آیت فی القرآن، لوی د شان په لحاظ سوره آیت الکرسی وا. اطول آیت فی القرآن، قرآن کې د ټولو نه اوږد آیت دا مضمون او د کلماتو په لحاظ هغه دا آیت دی. تقریبا دا پورا یو مخ یو آیت دی. ولې مو بنده دا یو بند کدا مشهور کی دا نور شهور نه دی، دا یو شهور کی دی. ها په دې آیت کې مختلف قسمه د لین دین معاملې الله ذکر کړی دي. شریعت کې هغه معامله الله منع کړی دا چې کومه معامله سبا د جنگ جګړې د اختلاف ذریعہ جوړیږي. بس هغه معامله هر څنګه شکل کې چې دا خو چې کومه د جنگ جګړې د اختلاف ذریعہ جوړیږي هغه معامله الله منع کړی دا. سبب کې نورې وجې ومي خو زیات تر معاملې الله دغه منع کړي دي. دې ځای کې الله سم معاملې ذکر کوي چې دا معاملې کوئ او په داسې طریقه یې کوئ چې سبا جنگ جګړه او اختلاف نه راځي، که راشي چې د هغې حل اساني. معاملات دو قسم دي، یو لاسی سودا ورکا او پیسې والا. د دې معاملې متعلق رستو الله حکم ذکر کوي کوم ولیکل نو خدا او کوم نه لیکل نو خیر دی، ځکه چې په هغې کې اختلاف ډېر کم راځي لاسی معامله کې. دویم نسیه معامله ده. نسیه معاملې بیا دو قسم دي، یو دای چې سودا په لاسي پیسې نسیایي، دې ته موږ ودار معامله وایو. دویم دا چې پیسې ړمبې ورکي سودا نسیایي، دې ته سلم وایي. د شریعت اصطلاح کې دې ته بیا سلم وایي. خو دا هغه قسمه سیزونو کې دا معامله جایز ده چې ته اوس بیه کوې، شی شته نه په لاس دا سړي سره، خو د هغې خواله بدواله پوره کیفیت اوس نه معلومیږي. که د هغې د پوره کیفیت فرق پته اوس نه لګي نو بیا د دغه سیزونو کې یعنی د سلم معامله کول چې یاره پیسې وسواله او ماله به په ګوړي منې په مني منې داسې قسمه شی چې هغه شی جوار غنمونه علاوه جوار غنم کې خواله بدواله معلومیږي. نور سیزونه چې د هغې خواله بدواله نه معلومیږي نو هغې کې سلم بیا ټیک نه دی. مثلا پیسې وسواله او چې د قربانۍ وخت راځي ماله به ګډ راکړي، بیزو والا ته وایي. نو اوس د ګډ چې دی هغه خو مطلب دی چې هغه به لړوکې به شی رانیسلی، ته وایي نه دا ګډ دی، ته وایي نه ما خو غټ ویلی. نو داسې قسمه چې د هغې د بیې په وخت کې د هغې مقدار خواله بدواله نه معلومیږي، په هغې کې داسې نسیه جایز نه ده چې پیسې ړمبې ورکړي او سودا نسیایي. نو اوس الله د دې نسیه معامله که په دواړو طریقو وي، پیسې فی الحال دي نه سودا نسیه ده، سودا فی الحال ده پیسې نسیه دي، خو دې کې یو شرط دا دی چې الی اجلن دا به د نیټې پوري وي. خو څنګه نیټه؟ دا نیټه نه چې دا د وړي نیټه ده، د مړي نیټه ده، دا سپرلی دی او دا نیټې نه دي. ګورې دا معلومه نیټه نه ده. الی اجلن مسم، د نیټې تاریخ به معلومي. شپږ میاشتې مطلب د فلانکۍ میاشتې فلانکۍ تاریخ، او که د کال نیټه وي که د شپږو میاشتې خو تاریخ به معلومي. نو زمونږ خلک چې کومې معاملې کوي د موسمونو پورې فقها زمونږ لیکي چې خلک که دا وایي چې حاجیان راځي زه به پیسې در کومه، درمن راځي زه به پیسې در کوم، دا ټیک نه دي. نن سبا موږ د اوړي او د مني دا نیټې صحیح نه دي. دې ته وایي اجل مجهول. کومه معامله چې د اجل مجهول سره وشوه دې ته عقد فاسد وایي. دا معامله فاسده ده، شرعي طریقه نه ده. هر عقد فاسد په حکم د ربا کې دی سود دی، اوس دم سود دی. ها سود یوازې دا نه دی چې 2 روپۍ ورکړه او 3 اخله. هر غیر شرعي معامله دا د په حکم د سود کې داخله ده. نو الی اجل مسمن یو به پکې نیټه معلوموي. دویم دا چې فکتبوه دا ولیکئ، د دې لیکل پکار دي. ولې؟ یاداشت اکثر بیا خبرې هېرېږي. یو مقدار کې شک هم راتلی شي که ما خو دومره پیسې ویلې وي، بل وایي ما دومره ویلې وي، یو به وایي ما پلانکۍ نیټه ویلې وه، بل وایي ما پلانکۍ نیټه ویلې وه. نو په دې کې به د دې اختلاف راځي. د دې اختلاف د ختمولو دپاره معامله داسې کوئ چې پاکئ. نو یو یې ولیکئ
او دویم وروسته ورسره را روانه ده خبره چې ګواهان پې ونسئ چې ګواهان وي په دې معامله باندې نو نسیا معاملې دپاره دا پکار ده ور اغستل خرڅول بغیر د ګواه نه صحیح دي حق د نکاح بغیر د ګواه نه صحیح نه دی ځکه په هغې کې نورې مسلې بیا جوړېږي ځان سره به حرام کاری کړي دا خو موږ نکاح کړی نو قصه خلاصه بیا به څنګه راټینګای پټه دې ځان له اغستل خرڅول کړي دي کولی شي خو پکار دا ده چې د دوه تنو په مخ کې نسیا ده ویلي کې زمونږ خلک څه وکړي ویاره دا شی دا دواړه کو خو چاته حل به نه وای نو چې حل نه وای نو سبا اختلاف راشي نو ګواه پکې نه وي منکر شي ګواه پکې نه وي معامله کوي پاکه کوه ښکاره کوه د چا په مخه یې کوه لیکل کوه سبا به اختلاف نه راځي جګړه به نه راځي ګورئ یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اذا تداینتم بدین کله چې معامله وکئ تاسو په نیټهداره معامله نو نیټهدارې معاملې دوه شوي که نه یو پیسې نسیا دي یو سودا نسیا ده الی اجل مسمى د یو نیټې مقررې پورې وي د نیټهداره معامله به د نیټې مقررې پورې تاریخ به معلومي نو فکتبوه وی لیکئ دویم حکم دا چې وی لیکئ بغیر لیکلو نه دا معامله مه پرېږدئ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل اوس بله مسله راله وی لیکئ نو لیکلو لپاره لیکونکی پکار دی اوس خطاب دی لیکونکي ته چې لیکلو والا ته وایي هسې نه چې هغه درته یو څه وایي ته دلته ځان له بل څه لیکې هغه چې څه وایي ما به لیکې ولیکتب بینکم وی دی لیکي ستاسو منځ کې کاتبون یو لیکونکی بالعدل په انصاف دی لیکل کوي هغه د کمې زیاتې نه لیکي اوس لیکونکی لیکل نه کوي الله وی دته الله د لیکلو دا چل ښودل دی که نه دی به د لیکلو نه انکار نه کوي څه خاص عذر نشته یو سړی دی په لارې روان دی ځان له تادي ده ته وایي ماله به دا لیکل کوي هغه کار کې مداخلت ما چې وروستو الله وی ضرر به نه رسوي لیکونکي ته خو لیکونکی به د لیکلو نه انکار نه کوي ځکه دا لیکلو یو کمال دی یو انعام دی الله در باندې کړی دی د دې انکار مه کوه لیکل کوه نو الله وی ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ودی لیکي لیکونکی ستاسو منځ کې په انصاف ولا یأبه کاتب انکار به نه کوي لیکونکی ان یکتب د لیکلو نه کما علمه الله ځکه چې الله دته ښودنه کړې ده د لیکلو نو فلیکتب دې ولیکي نو یو حکم شو لیکونکي ته یو حکم شو معاملې والا ته چې دا ولیکئ نو لیکونکی که چېرې دا معاملې والا نه علاوه بل لیکونکی نو اوس هغه لیکونکي ته وایي چې ته به لیکې انکار به نه کوې اوس بله مسله راله لیکونکی خو لیکل کوي خو دته به بیان څوک کوي د لیکلو لپاره چې دا لیکه دا لیکه او دا لیکه زمونږ خو دلته بېواره کار دی که نه بس یو به شروع شي نه بېواره به نه کوي الله قانون ذکر کړی دی په دې کې بل د بیان د لیکلو دپاره هغه څوک کوي چې چا باندې حق پاتې کېږي ما ته نسیا پیسې پاتې دي زه به اقرار لیکمه چې دی فلانکي نه مې فلانکی شی واغستو د ده په ما دومره پیسې دي په فلانکي تاریخ بیا ورکوم دا بیان به زه کوم هغه بل به نه کوي چې د چا پیسې دي که ما ته سودا نسیا ده نو زه به دا لیکل بیان کومه چې ما د ده نه دومره پیسې واغستې د ده په ما باندې دومره غنم دي په فلانکی میاشتې په فلانکي تاریخ بیا ورکومه ولیملل للذي بیان دیو کی د لیکلو د پاره هغه تن علیه الحق چې پاغه باندې حق دی حق بیا پیسې دي یا سودا ده اوس دی کې داوم کې دي چې کنه چې د بیان د لیکلو د پاره کوي نو پیسې ډېری دي او د کمی وي الله وینا الله نه یاره کوه د پردې حق کموه مو په لیکلو کې ولیتق الله دې د الله نه ویریږي ربه چې د رب دی ولا يبخس منه شيئا نه دي کمی د دې نه هیڅ شی په د چې کم حق دی که سودا ده او که پیسې دي د دې د کمی نه کوي کم دی نه وی لیکونکي ته بل سوال راغی بعضې سړی د لیکلو دپاره د خبرې په چل نه پوهېږي نو دا څو قسمه خلک یو لوکی دی لیونی دی دې ته سفیح ویل دي دلته قمقل بیوقوف نو چې قمقل دی لیونی دی یا لوکی دی هغه خو بیان نشي کولی حالانکې د ده باندې قرض دی د ده په ده باندې ذمواري راغله دویم بوډا دی کمزوری دی د ده معاملې ته هم ضرورت دی که نه دی بیان نشي کولی خبرې نشي کولی دریم او لا یستطیع ان یمل طاقت د بیان نه لري چاړه دی عقل سوچ فکر برابر دی کمزور هم نه دی خو چاړه دی بیان نشي کولی نو د دې ټولو دپاره بیا
فلیملل ولیه بالعدل د مختار چې دی موږ ته مختار وایو مختار اصل مختار لفظ دی دا مختار چې دی چاته چې د معاملې اختیار ورکړی شوی دی د ده د طرف نه نو دغه مختار چې دی بیا به بیان هغه کوي ګورئ اوس ولیملل الذی بیان دیو کې هغه تن علیه الحق چې باغه حق دی ولیتق الله ربه یریږي دی د الله نه چې رب ده دی ولا يبخس منه شيئا ندی کمی د دینه څه شی فإن كان الذي عليه الحق کوي هغه تن چې پاغه باندې حق دی سفیها قمقل او ضعیفا یا کمزور او لا يستطيع ان يمل یا طاقت نه لري د بیان کولو هو دی نو فلیملل ولیه بالعدل بیا د بیان د مختارو کی په انصاف باندې نو یو مسله دا چې دا معامله ولیکئ دویم دا چې د دې معاملې باندې گواهانو نسئ وس گواهان بسو کی نصاب د گواهانو نو عام معاملاتو کې دو سړی چری په مقنو نو دو سړی یو سړی او دو خزي خالص څلور خزي بیا هم گواهی نشي کولای قانوني طور په یو معامله باندې حدود مسله کې زیات احتیاط دی الحدود تندر او بالشبهات او هغه کې قران ویل دی اربعه منکم سوره نور کې سلور به تاسو نه نارینه وي نو په زنا او په کیس کې حدود په کیس کې د زنانو گواهی قبول نه ده صرف د نارینه گواهی هغه د زنانو گواهی راغله پکې عدالت ته یقیني معلومه شو چې کار شوی دی نو د عدالتي قانوني فیصله نشي کولای داغه په باره کې د سزا تعزیر سزا کولی شي یا سنه یقین زړه ته خبره پرې وته چې دا کار شوی دی خو چونکې تقاضی د عدالتي کاروایی نه دی پورا سلور نارینه گواهان پکار دی هغه کې نو بیا تعزیر کې سزا کولی شي خو قانوني سزا نشي ورکولی دا عام معاملات دي دو سړي او که دو سړي نه نو یو سړی دوه ښځې سلور ښځې یا صرف ښځې گواهی د پاره شرعي طور ټیک نه دي ډاکټر ښځه چې کوم رپورټ ورکوي که نه په دې باندې سزا نشي ورکولی هغه صرف دا ده چې یو خبره روانه ده یو شک دی شبه ده هغه شک لږ یقین طرف ته لاړ خو داسې د ډاکټري رپورټ یا ډي ان اے ټیسټ وغیره وغیره په دې باندې سزا نشي ورکولی ډاکټري رپورټ به ډاکټر ښځه څه ورکړي چې مثلا څه شوي دي که نه نو چې شوي دي چا کړي دي که د دې سړي نه علاوه بل چا کړي دا یقین خو نشي کېدی که نه دا یقین نشي کېدی دا کار په دې موقع نه دی شوی په دې موقع باندې شوی دی د ده نه علاوه بل کړی دی نو مطلب دی چې سزا به دله ورکړي او کار به بل کړي که نه دا ډېرې مسلې پکې پېښېږي شریعت پاکه مسله ده نو د ډاکټري رپورټ چې دی نن سبا باقاعده چې کوم تاسو عدالتي پروګرام کې چلیږي خو په دې باندې کیس ډاکټري مثبت راغی او مثلا چې دا قسم یې سره له هغې سزا قانوني شي ورکولی تعزیر معذیر کې سزا چونکې عدالت ته یو خبره په دې دغه راله غالب ګمان چې را کار شوی دی غالب ګمان نه یقین هم راغی خو عدالتي تقاضي نه دي پوره تعزیر کې سزا ورکولی شي چې مجرم تش معاف نشي خو قانوني سزا په دغه نشي ورکولی تاسو څنګه ورکوئ که نه ورکوئ نه تعزیر پکې تعزیر نه اصل سزا خو نشي ورکولی تاسو لیکلي اصل تاسو دا کتابونه بدل کړي دي زموږ کتاب پخوانی دی حاجي مثبت دا خبره ده که نه چې اخوا چا کړي دي منې خو مسله ده که نه اوس هغه خبره یقین ته خو نشي رسېدلی خبره دا ده حاجي نو بله مسله دا چې ګواهانو نسئ واستشهدو ګواهانو نسئ شهیدین دوه ګواهان من رجالکم تاسو د نارینهو نه فإن لم یکونا رجلین که نه دوه سړي فرجل و امرأتان نو یو سړی دوه ښځې ممن د هغه چا نه ترضون من الشهدا چې تاسو یې خوښوئ د ګواهانو نه ته یې خوښوئ چې د صحیح ګواهي کولی شي سبا ګواهي کوي خبره باندې پوهېږي بعضې سړی سره په خبره نه پوهېږي نو ستا که هسې کپره یې کېنوله نو څه فایده نو داسې چې ترضون من الشهدا کې دا ټول صفتونه مراد دي ان تضل دا دوه ښځې ولې د یو سړي په ځای دي د دې حکمت ان تضل احداهما کې هیر شي یو د دې دواړو نه فتذکر احداهما الاخرى یادوي به یوه بلې ته بس دا یو شرعي حکم دی که اوس ویل نن خو بس زنانه قابلانې دي او تعلیم یافته دي او څه دي خو دا فطرتي طور هغې کې یو کمزوري شته نو دا تعلیم یافتو کې هم کېدی شي او قانون د یوازې تعلیم یافتو دپاره نه دی تعلیم د ټولې دنیا د ټولو خلکو دپاره دی چې تعلیم یافته دپاره به بیا جدا قانوني او د غیر تعلیم یافته دپاره به جدایي دا خو نشته قانون د ټولو دپاره دی
نو یو په بلې ته یادي نسیان هیر وي په دې باندې غالب دي. ولا یأب الشهداء بل مسله گواهانو نه سي تا گواهانو نیو سبا گواهی نه کوي. اے الله وی گواه دي انکار د گواهی نه کوي ګوره دې ګناګار دی بیا. ولا یأب الشهداء انکار دي نه کوي گواهان اذا ما دعو کله جوبل لشي گواهی تا. اوس دیږي کې الله بل ترغیب ور کوي د لیکلو چې ګوره د لیکلو کوي دا مو یې دا خود لګو پیسو معاملې دا خیر دې کین لیکما دا د ډیرو پیسو معاملې دا بو لیکم نه نه لګا مسله یې نه لګو پیسو دا کله ډیرو پیسو دا خو وی لیکا سوا جګړه او اختلاف په لګوم راتلی شي په ډیروم راتلی شي. ولا تسمو سستی مکوي ان تكتبوه چې ولیکي دا صغیرن لګا معاملې او کبیرن یا ډیری یعنی د لګ مال معاملې او کبیرن یا غټي معنی د ډیر مالی الی اجله د نیټه دغه پورې بیا هغه اجل ذکر کو چې ګوره نیټه به بګوي چې خبره د نسیاو ده. الله اوس د دې خبرې لپاره تاکیدات ذکر کوي دا خبرې د فائدې دي دا ډیره د انصاف ده د الله سره هم دا لیکل دا برابرون کې د گواهی له گواهی خبر غوسړي نه بیا یې دی یادو اے لس کاله پس تا ما د پدې معاملې کې گواهی هغه ما ته یاد دي. اوس چې لیکل باخې د پړاو شو دا لیکل ټیک ده بده د سات ما کړی دی او دا زپدي مخبان دی ومه نو هغه لیکلو سره گواته خپل خبره یا دهانی وشي نو الله وی دا گواهی لره برابرون کې دا نږدې د چې تاسو به شک نه کوئ په معاملې کې چیرې دا پیسې سو وي دا څنګه وي لګي وي ډېری وي نو دې شک نه باله وزي خبره چې په دې لیکلو کوي. ذالکم مقصد عند الله دا ډیره د انصاف د الله سره واقوم الشهاده او ډیره برابرون کې دا گواهی لره وعدنا ډیره نږدې د الله تر تابو چې شک پنه کوي. دا لیکلو معامله او پاګه د گواهانو معامله دا د ودار معاملې وا د ودار سودا وا اوس د لاسو سودا دا لاسی نقد داغه متعلق حکم الا ان تكون تجارتا حاضره مگر کوي تجارت لاس پلاس حاضرتن کارا مطلب څه دی هم سودا هم پیسې لاس پلاس دي. تدیرون هواینکم اړوي راړوي منځ خپل کې پیسې ورکای او سودا اخلي. فلیس علیکم جناح الا تكتبوها پتا سو ګناه نشته کوي وای نه لیکي پته لګي چې د ودار معاملې کدی ونه لیکله به ګناګاریږي ځکه په دې کې الله سوې په دې کې ګناګار نه کدی ونه لیکلا خو کچري ولي کوي رستو الله عمومي خبره بیا ذکر کوي نو دا خبره ده دا نقد سودا هم ولي کوي څنګه دکاندار سودا درکې دا رسید ورکې دا بیل بس دا لیکل دي کنه چیرې ما دومره پیسې شوي واغستې ټوټل وصول شوي دومره باقي شوي دومره سودا شوه تا سودا کور ته راوړه چیک دې کړه اوس هغه سودا لګه دا په بیل کې ډېره لیکلی شوې ده کیدای شي که نه نو اوس بیا د هغې رفع دفع کولی شي لیکل باقاعده شته اوس تا رسید نه دی اخیستی او سودا کمه ده پیسې زیاتې تللی دي پیسې کمې تللی دي نو دې وجې نه رسید پکار دی غوره دی خو د نقد سودا دپاره لازم نه دی هلته د ودار دپاره لیکل لازمي دي. واشهدو اذا تبایاتم گواهی کوي یعنی گواهان نسئ چې کله معامله کوي. بله مسله یو سړي لیکلي زده کړي په کلي کې یو تن دی هر سړی راځي مال راشه لیکلو کا عمل لیکلو کا دی به ځان د دنیا گزاران څنګه کوي د خپل کار یې وباسي دته به ضرر نه رسوي. ضرر دا دی چې هغه د خپل کار تاویستی دی او پیسې وله نه ورکوي د هغه معاوضه مناسب وله ورکړه د لیکلو د هغه ته د ضرر نه بچ کول دي گواه ته به ضرر نه رسوي. نن سبا ګورې ټوله مسله زموږ عدالتي چې خرابه ده د گواه د لاسه خرابه ده او د گواه د تحفظ د لاسه خرابه ده نه څوک صحیح گواهي کوي او نه په بعضې معاملو کې کولی شي د یاري چې بس زه به د سره ګورم او زم به نه وي نو د دې وجې چې سبا هغه ته تحفظ نشته نو د دې گواهي چې او ټول دارومدار د فیصلې په گواه باندې دی. نو الله وی ولا یضار کاتب ولا شهید نه به لیکونکي ته ضرر رسولی شي نه به گواه ته ضرر رسولی شي. گواه د چغردو د امازونه راغواړي ډوډۍ پې نه خورئ چای پې نه څکئ کرایه وله نه ورکئ او تاریخونه ختمیږي نه به راځي دا هغه ته ضرر دی نه کرایه به وله ورکئ د بیې گواهي نشته ګورې د بیې گواهي نشته او کرایه او ډوډۍ او څه چې د هغه اخراجات دي مناسب ورځ دی د هغه کاروبار مزدور کار دی دیاړي قضا ده دیاړي ولده ورځ ورکا دا هغه ته ضرر دی خو دا نه چېره ګواه ته خو ګواه شوی بس هغه ګناهګار شو نو دا به
ګواه ته هم ضرر نه رسوي، لیکونکي ته به هم نه رسوي چې د هغه هم دغه کار دی د لیکلو، نو مناسب چې د هغې لیکلو څه پیسې دي هغه پیسې هغه له ورکوه. ولا یضار کاتب، ضرر به نشي رسولی لیکونکي ته، ولا شهید او نه ګواه ته. وان تفعلوا، که دا کار وکړو ګواه یا لیکونکي ته مو ضرر ورسوه، فانه فسوق بکم، دا ګناه دی په تاسو، دا د ګناه کار دی. ګورې واتقوا الله نه ویریږئ، معاملې پاکې کوئ. ويعلمكم الله، الله تاسو ته حکمونه ښیي. والله بكل شيء علیم، الله په هر څه پوهه دی. دا خو د لیکل د څه لپاره و ګواه؟ د دې دپاره چې سبا سړی انکار نه کوي، کمی زیاتی دعوه نه کوي، معامله به پاکه شي. اوس بعضې موقع باندې کاتب نشته، مسله د سفر ذکر کوي، د سفر کې اکثر لیکونکی نه، ځکه د سفر مسله دا یوازې د سفر سره نه ده، کور کلي کې په موقع باندې معامله کوي، لیکونکی نشته ګواه نشته، یا لیکونکی ګواه هم شته خو په سړي د اعتبار نشته، په سړي د اعتبار نشته. نو چې اعتبار نشته د هغه نه څه شی ګاڼه کا، اردو کې ورته ګیروي وایي، موږ ورته ګاڼه وایو، عربی کې ورته رهن وایي، شی ته رهن کا. د رهن دا خبره لږ قابل وضاحت ده. زمونږ خلقو چې کله د ګاڼې دا ټکې اوري که نه، نو بس ذهن ته یکدم سود راځي، فلانکې ګاڼه کوي یعنې سود کوي. دا ولې؟ ځکه زمونږ خلقو ګاڼه د سود دپاره کوي، ګاڼه د سود دپاره کوي. ګاڼه چې دا رهن چې دی دا یو شرعي معامله ده، د بې اعتمادۍ د ختمولو دپاره. تا په سړي باندې څاروی خرڅ کو، پیسې هغه ته پاتې دي، سړی خو پیژنې نه، دارنګې کوي پیژنې خو سړی ته اعتباري نه ښکارېږي. شناختي کارت خلک وایي شناختي کارت دې راکړه، د ګاډي کاغذونه راکړه، دا به زه ځان سره کېدم، فلانکې شی راکړه، ګاډی راکړه، موبایل راکړه. نو دا د مناسب د هر یو شي خلک شی ځان سره کېږي. دا د څه دپاره وي؟ سبا د سړی انکار ونه کړي، سړی د سړی زمانه ونه تښتي، زما حق ماله راوړي، هغه کم شی د هغه د ضرورت دی هغه تا ځان سره ایښی دی، اوس هغه مجبوره دی د خپل شي د خلاصولو لپاره ستا حق به تاله راوړي، په دې باندې مجبوره شو. ګاڼه د دې دپاره ده، یعنې د خپل حق د حصول دپاره. اوس زمونږ خلک ګاڼه څه ته کوي، څنګه کوي؟ دا ځمکه به درکړمه دومره پیسې راکړه، ځمکه به درکړم دومره پیسې راکړه. نو دا خلک ځمکه ګاڼه کوي د پیسو دپاره چې پیسې به والم، او دا ځمکه به خورمه 10 کاله 15 کاله، او بیا به پیسې ورکړمه او ځمکه به د هغه ته آزاده شي. زمونږ خلک ګاڼه کوي د پیسې ورکوي د ګاڼې دپاره. شریعت کې د پیسو د راویستو دپاره ګاڼه ده، خبره پوه نه شوئ. زمونږ خلک دا معامله چې کوي په داسې نارمل حالت کې کوي چې لکه دا ځمکه په ما باندې په 10,000 روپۍ باندې ګاڼه کا، یا په 100,000 روپۍ ګاڼه کا، اوس کمې شوي دي خو پخوا ډېرې وي. نو دا پیسې خو ستا د هغه سره قرض دي که نه، قرض دي، تا ول د ځمکې سرو کې قیمت خو نه دی ورکړی، بیه خو نه ده که نه، قرض دي، او تا په د خپل قرض باندې فایده څه واخسته، د هغه ځمکه ستا سره ده، کرونده پې کوې. او د شریعت حکم دا دی کل قرض جر نفعا فهو ربا، کم قرض چې په هغې باندې تا فایده واخسته دا سود دی، دا سود دی. نو په دې وجه باندې دا خلکو چې د ګاڼې دا نوم بدنام کړی دی، سود له ایښی دی، ځکه زمونږ د خلکو ګاڼه کوي د سود دپاره، او دغه دی هم سود. د مرهون شي نه فایده اخیستل، کوم شی تا ګاڼه کړی دی هغې نه فایده اخیستل جایز دي که جایز نه دي؟ که چېرې دا مشروط وي یا معروف وي جایز نه دي. مثلا ځمکه زه ستانه ګاڼه کومه، نو دا عرف دا دی چې د هغې کار د هغې آمدن چې دی هغه به زه اخلم، سبا به ته ماله چې پیسې راکوې صرف ځمکه به والا کومه، معروف ده. یا شرط کړی شي چې دا شی خو دا ګاډې زه ستانه ګاڼه کومه، وګورې په دې کې به زه ځان له ګرځمه، فایده اخیستل د ګاډي نه شرط شو، اگر چې عرف نه دی. نو چې دغه شرط شو، دا مشروط فایده یا دا معروف فایده، دا دواړه جایز نه دي. غیر مشروط او غیر معروف چا نه دي ګاڼه کړې ده، تا پکې ټیم وکتو، په دې ګناهګار نه دي، شرط یې ښی دی، او نه عرف دا دی چې ګاڼه څوک ګاڼه کوي د ټیم کتو دپاره، خو بس وختي ته ورته لاس ته اچولي ده چې رکه نه شي رانه،
او ساتي او په هغې کې د ټیم وکتو دا فایده په دې ګناهګار نه وي. نو چې کله فایده غیر معروف وي غیر مشروط وي یعنی اتفاقي طور داسې راشي نو خیر دی، خو چې کله معروف وي یا مشروط وي نو دا په هغه قرض باندې فایده اخیستل دي او په قرض باندې فایده اخیستل دا سود دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام وایي وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ که تاسو په سفر یې ولم تجدوا کاتبا نمومئ لیکونکی فرحان مقبوضه نو گاڼه دا قبض شوي نو دا به قبض شوي. بله خبره بعضې خلک دا وایي چې که دې ټیم له مې دا پیسې در نه کړې دا شی ستا دې ته شریعت کې اغلاق الرهن وایي دا منع دی. اغلاق الرهن منع دی چې په قرض کې رهن قبض کې دا به نه کوي. یو طریقه کېږي چې کله دا سړی ووایي چې زما د قرض وخت پوره شو دا شی ځان له خرڅ کا خپلې پیسې پکې واله نو که هغه پیسې نه شی تا خرڅ کو ستا پیسو کې سر بر وي خو ستا پیسې وشوي ستا پیسې زیاتې وي د دې شي قیمت کم و باقي پیسې به ترې مطالبه کوي ستا پیسې کمې وي دې شي قیمت سیوا دی خپلې به ترې والي باقي به هغه ته واپس کوي. اغلاق الرهن شریعت کې جایز نه دی. شیره بس دا به که ما ستا پیسې در نه کړي دا به ستا وي. زموږ د خلکو دا رواج دی دا رواج خطا دی. او په فقه کې د رهن مسله په ټولو مسلو کې ګرانه ده او د دې دومره جزیات او مسایل او احکام دي چې زما په خیال په هدایه کې په دې باندې 15 پاڼې لګېدلي دي صرف په دې رهن په مسله باندې. فین امن بعضکم بعضا بله خبره ای سړیه زما د منې اعتبار دی مسله سودا نسیه ده رهن در نالم او زما پیسې به راکړي الله وایي چې هغه د منې اعتبار وکړو ګاڼه یې در نه وانغسته رهن نو ته د هغه اعتبار پوره کا د هغه حق هغه ته ادا کا که نه. فین امن بعضکم بعضا که اعتبار وکړو بعض تاسو نه په بعض باندې اعتبار یې پرې وکړو رهن یې وانغستو سودا یې نسیه ورکړه فلیؤد الذی اؤتمن امانته ادا دي کې هغه تن چې امانتدار جوړ شوی دی امانت خپل ولیتق الله ربه ودې یریږي د الله نه چې د رب دی. بیا الله وی ګوره گواهی پټای نه ولا تکتم الشهاده گواهی م پټوي ومن یکتمها چا چې گواهی پټ کړه فإنه آثم قلبه بشک د زړه ګناهګار دی ځکه د ګناه د گواهی تعلق د زړه سره دی. اشهد زړه کې می څه دی هغه وایم او د په زړه کې یو څه دی په خپل بل څه وي دروغ گواهی کوي. نو شهادت زور حدیث کې د شرک سره مساوي په یو توله کې ذکر کړی دی. ګوره فإنه آثم قلبه بشک د زړه ګناهګار دی او هغه حدیث کې راځي په وجود کې یو ټوکړه ده چې کله هغه جوړ شي ټول وجود جوړیږي او چې کله هغه خراب شي ټول وجود خرابېږي الا وهي القلب دا زړه دی. نو دا چونکې د فإنه آثم قلبه د زړه بیمار دی زړه ګناهګار دی ځکه گواهی پټي او گواهی بدلی. والله بما تعملون علیم الله ستاسو په عملونو خبر دی. وی ګوره معامله د الله سره جوړه وګوره ها دنیا کې دا قانون دی دا وړ شو دا پړ شو دا خو د دنیا عدالتي نظام دی څوک به چالاکي څوک به دغه او څوک چا سره به ګواهی چا سره نه د الله سره معامله درسته وا. والله بما تعملون علیم الله ستاسو په عملونو باندې پوهیږي.